السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. دا یو مسله ذکر کو چې د الله رب العالمین په نسبت باندې علم هغه دی چې باغی عمل وکړي شي. گویا چې کوم انسان علم باندې عمل نه کوي نو لکه چېړو علم وسر نشته دی. وګوره چې یو کس مخې ته روان دی او خو په سترګو باندې لیدل کولی شي او په سترګو ګوري چې مخې ته کنده ده او په هغې روان دی، نو ده ته خو علم وشو چې مخکې کنده ده خو روان کندې ته دی، یا مخکې اور دی ده ته علم وشو چې اور دی خو بیا هم هغې ته روان دی. نو دا څه علم شو؟ دا خو کمکلتوب شو، لیونتوب شو. نو تاسو اکثر ګورئ چې احادیثو کې دا قسمه دعاګانې راغلي چې اللهم انی اسألک علما نافعا، ای الله ستانه هغه علم غواړم چې نفع ورکوي. یو خو داسې علمونو کې خلک لګیا شوي دي چې هغه د سره نفع والا دي نه، دنیا پې هم خرابوي ځان له او آخرت هم. نو داسې علم حاصل کړه چې هغه تعالی نفع درکوي، فایده درله درکوي. کله علم بے فائدی وي، داسې علمونه خلک کوي چې هغه بے فائدی وي، او کله علم فائدی والا دی خدا کس ته فائدہ نه اخلي. نو په دواړو صورتونو کې نفع خو نه شوله، فائدہ نه شوله. نو قرآن او حدیث خو بالکل فائدې والا علم، که دا د فائدې والا علم نشي نو بل به کوي. نو چې کوم انسان دې نه فائدہ نه اخلي نو د دپاره هم دا فائدہ مند نشي. فائدہ د قرآن او د حدیث دا فائدې والا علم دی، خو دې ته فائدہ نه اخلي. لکه قرآن هدل للناس دی، خو فائدہ ته څوک اخلي؟ متقیان. هدل للمتقین، چا په زړه کې تقوا ده، پرهیزګاري ده، سنجیده خلک دی، احساس لري، نو هغې د هغې نه فائدہ واخلي او په دغې خلکو باندې نصیحت اثر هم کوي. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. یو کس دی د هغه په زړه کې قیامت یره ده، ډېره د مرګ یره ده، آخرت فکر دی. داسې کس ته چې ته قرآن آیت بیانوي یا حدیث بیانوي، او بل طرف ته داسې یو کس دی هغه د آخرت اړه فکر نشي، هغه ته تو قرآن او حدیث بیانوي، په کوم یو باندې به اثر ډېر دی؟ تاسو دې خبرې ته خیال ونیسئ. یعنې چې کوم زړه کې د الله یره پرته ده، د آخرت یره هغه پرته ده، نو ده باندې به قرآن او حدیث ډېر هغه اثر کوي که نه. اصل علم هغه دا دی. بیا دیو جنا لکه یو طرف ته دا دعا راځي چې اللهم انی اسألک علما نافعا، ای الله ستانه نفعمند فایده ورکوونکی علم غواړم. ورسره دا هم راځي چې واعوذ بک من علم لا ینفع، ای الله داسې علم نه پناه غواړم چې هغه فایده نه ورکوي. نو کله کله اسی فضول وخت تیرول دا خو د مسلمان اړو کار نه دی چې فضول وخت تیری. داسې کتابونه چې هغه تعالی فایده نه درکوي هغه کتابونه مو پړاوه، هغه علمونه مو حاصلوه چې هغه تعالی فایده نه درکوي. او وخت فضول خرابول دا خو ډېره نقصانی خبره ده. په دې ځای کې بیا تاسو ګورئ چې قرآن ذکر کړي دي چې انما یخشى الله من عباده العلماء، د الله هغه بندگان چې علم لري دی د الله نه یری. نو گویا چې علم اصل کې هغه دی چې د الله خشیت، د الله یره په زړه کې هغه پیدا کوي. دې ته اصل کې قرآن حدیث دې ته علم وایي. او کوم خلک چې په علم باندې عمل نه کوي، لکه یهودو باره کې راځي چې هغې تورات پرېښوده
کیسو کہانو پسې ولګېدل، جادو پسې ولګېدل او د مولیانو کتابونو پسې ولګېدل چې کوم مولیانو ورته کتابونه لیکلي وو خپل طرف نه کیسې کہانی پکې او د ځان نه پکې منګړت هغې پسې ولګېدل. دا ورونده یو د ډېر افسوس خبره ده چې عمر دې تیر شو، قرآن دې یو ځل نه دی ویلی، ځان دې پې نه دی پوه کړی او تو ما دا کتاب پڑھاو کو، دا مې پڑھاو کو، دومره کتابونه مې پڑھاو کړو، ډېره هائی سټډي ده. داسې سټډي باندې څه کوي چې د الله کتاب دې د سره نه دی سټډي کړی، هغه دې نه دی لوستلی. نو رب العالمین فرمایي ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیه. کم سړی چې کم یهودیان چې تورات به لوسته خو نه پوهېدل پې، نو هغوی ته هم قرآن انپړ ویلي دي. یا تورات به لوسته خو چې د عمل خبرې او د خپل غم خادی خبرې وایي چې دا اوس په کوم طریقه کول غواړي، نو د مولیانو په هغې طریقو به په هغې خواهشاتو په هغې پسې وتلل. نو الله پاک دې ته هم انپړ وایي چې دا انپړ خلک دی. نو کوم خلک چې هغوی تورات پرېښودو او مختلفو ضرري علومو پسې شول، ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، دا چې څه به زده کول چې نقصان به ورکو او فائدہ به نه ورکوله. نو الله رب العالمین فرمایي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما ولوي ولقد علموا، یقینا دی پوه چې چا دا جادو واغست آخرت کې برخه نشته. بیا رب العالمین فرمایي لو كانوا يعلمون، څومره بخوا کاش که دی پوهېدی. ما ولوي دی پوهېږي، بیا وایي کاش که دی پوهېږي. مقصد دا دی داسې علم نه علم دی چې دی ښه پوهېدل چې د الله کتاب چې پرېږدي او جادو دی کوډو منترو دی څیزونو پسې ځي نو تباهي ده، خو هغې باوجود هم هغې پسې روان شو، نو دا حقیقت کې علم نه لري. دې وجې نه یهودو باره کې ویلي شوي دي چې دی باندې د الله غضب دی. ولې؟ سره د علمه روان دي او غلط روان دي او ګمراه خلک څوک دي چې هغې علم نه حاصلوي. نو دین زموږ دومره ښایسته دین دی چې د دین منه کې داسې به هم نه کوي چې لکه علم نه حاصلوي. ولې که علم نه حاصلوي نو څه به وي؟ جاهل به نو ګمراه به یې که نو دې ته دین نه پرېږدي. اسلام دا نه وایي چې لکه ډېر خلک یې هغې تاسو خیال کړي نو د مولیانو پسې به خبرې کوي او لګیا وي، خو ځان ته دا سوچ نه راځي چې دا خو هم ګناه دی چې علم چا حاصل کړو عمل پې نه کړي، دا ګناه دی. خو علم نه حاصلول دا هم ګناه دی. که دې خبرې ته خیال دی، علم نه حاصلول دا هم ګناه دی. دا سوره فاتحه دا بار چې هر رکعت کې ویل کېږي ځکه دې کې اهم مسائل دي. نو کوم سړی چې علم حاصل کړی دی او بیا هم په حق نه دی روان، د باندې د الله غضب دی. او کوم سړی چې علم د سره اړو حاصلوي نه چې سمه لار معلومه کړي، دا ګمراه دی، ضالین دی، ګمراه انسان. نو علم به حاصلی عوام هغوی وایي بس، بلکې دا یو ځان له یو بهانه جوړه کړې ده. دا مولیان خپل عمل نه کوي نو موږ سره وو. دې باندې لږ خبره انشاءالله وروسته کوم چې دا شیطان څومره غټه دوکه کې دا خلک اچولی. بیا وګوره رب العالمین فرمایي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. خلکو ته د نیکۍ وایي او خپل ځان هېر کړی دی، کتاب لولي. حال دا دی عقل درکې نشته دی، بل منع کوي او خپله چې ځان تباه کوي، ځان تباهۍ ته غورځوي. د یهودو به څه چل کو، دوی به وی چنده راجمع کړي، غلامان ازاده وو او جنګ کې خلک را دغه شوي دي، هغوی ازاده وو. دا ډېر د ثواب کار دی. نو خلکو ته چندې راجمع کړي ثواب دی، ثوابي کار کو، نیکی کار کو. خیال دی دې خبرې ته. نو دې مولیانو به خلکو ته وي چندې راجمع، خپله به یې نه ورکړو، خپله هغې خرچ نه کړو او بیا په هغې چندو کې به یې هم ګړبړ کړو. مثال راجمع شوې 2 لک روپۍ او قیدیان به آزاد کړل 1 لک روپۍ. نو نبي اسلام فرمایي چې تاسو به د یهودو او د نصاراو په طریقو روان شئ، څنګه چې هغوی تلل تاسو هم ځئ. هغه چل نن سبا ناکاره مولیان کوي که نه، همدغه څیزونه دنیا مال دولت راجمع کېږي او کار کسې کوي. ډېر خطرناکه معامله ده. الله رب العالمین دی هر انسان د خیانت نه هغه محفوظ وساتي.
نو دا یو ډېره بده خبره ده چې ته خلکو ته د نیکۍ وایې، بعضو ته وایې زه ایمان راړې او خپله به نه راړې ایمان، یا نور د نیکۍ کار او خپله عمل نه کوي. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ډېر د غصې خبره ده چې تاسو داسې خبرې کوئ چې عمل نه کوئ. د الله په نزد دا ډېر د ناراضتیا او د خفګان خبره ده او د غصې خبره ده. خو لیکن دې ځای کې وګورئ د علم حوالې سره 3 قسمه فرض. علم حاصلول چې څوک علم نه حاصلوي نو دا ګناهګار دی که نه دی؟ ګناهګار خاص کر چې کوم نه بغیر یعنی کوم چې فرض دي د فرض علم فرض دی. نبی علیه السلام فرمایي طلب العلم فریضه، علم حاصلول څه فرض دي. نو اکثر خلک علم هغه فرض شی پرې ښودلی، موږ فرض دی، دې په دې شک نشته. علم د الله پیغمبر وی فرض دی، هغې دی فکر نشته. نو علم حاصلول هم فرض دي، په هغې عمل کول هم فرض دي، او بیا چې علم دی حاصل کړی هغه بل ته بیانول دا هم فرض دي. نو موږ به وګورو چې عالم باندې چې علم یې حاصل کړ نو ده ته 2 خبرې مخې ته دي. یو دا چې دی په عمل کوي او بل به څه کوي؟ بل ته به بیانوي. اوس تاسو ما ته دا ووایئ په دې خو موږ پوه شو چې علم د سر اړو څوک حاصلوي نه نو هغه خو دي ګناهګار. صحیح ده. خو که چا علم حاصل کړی دی او عمل پرې نه کوي او بل ته یې بیانوي نو دې زیات ګناهګار دی، او که هغه کس زیات ګناهګار دی چې علم یې حاصل کړی دی او نه پې عمل کوي او نه یې بل ته بیانوي. تاسو اوس مخکې دا دا بل کس صحیح چې حاصل کړی دی او ښه یې نه، یعنی یو فرض خو دا کم کس چې عمل نه کوي خو لیکن بل ته بیانوي نو عمل کول هم فرض وي او بل ته بیانول هم فرض وي. یو فرضیت یو فرض خو پوره کوي که نه؟ نو خلک ټول د پسې شوي دي دا کم چې بیان کوي او هغې کس ته خیال نه دی چې هغې غلي ناست دي، هغې د سر اړو بیان نه کوي، نه پې عمل کوي او نه بیان کوي. تاسو وګورئ چې څومره مولیان دي هغه علم صحیح بیانول هغه څه کوي که بیان کوي نو غلط بیان کوي، شرکیات بدعات او داسې څونه. نو هغه عالم که هغه عمل کې څه کوتاهی دی خو لیکن کم بیان چې کوي که آیت درته بیانوي که حدیث درته بیانوي هغې کې هېڅ قسمه ګډوډ نه کوي. آیت مطلب درته د ځان نه بیانوي، هغې حق نه څه پټوي هم نه، او حدیث درته هم بالکل واضح بیانوي، خپل خواهشات هېڅ قسمه پکې نه استوي، غلط تشریح ولا نه کوي، غلط مطلب ولا نه بیانوي. نو دا عالم خو موږ غنیمت دی موږ دپاره، اگر که ځان له نقصان دی که عمل پې نه کوي. لکه ډېر خلک د یو عالم د لاسه تهجدو ته به لګېدلي او عبادات ته به لګېدلي او تر دې چې جنتي به شي او کېدای شي دا عالم چې عمل یې نه کو د دې عمل نه کولو په وجه دا بیان کول خو ښه کار دی، دا عمل نه کول غلط کار. تاسو دې ته ډېر سوچ پکار. دا یو ډېره ګهره مسله ده. خلک فوراً داسې عالم ته وایي بیانونو څه فایده ده؟ بیانونو فایده شته، دا عمل نه کولو دی نقصان، د هغې وله فکر هغه پکار. نو بعض وخت کې به داسې وشي چې یو سړی دی علم یې کړی دی، اوس دې ته وګوره دې مسلې ته پکې ما تاسو ته وایي چې علم خلکو ته بیانوي خو لیکن غلط بیانوي نو هغه عالم په ټولو کې خطرناک شي. یا خپل عمل کوي خو هغه خپل عمل هم د شرکیات او د بدعاتو دی، هغه عالم ټولو کې خطرناک شي. لیکن یو عالم هغه خلکو ته حق بیانوي، مسله بالکل واضح بیانوي، هر څه صحیح بیانوي، عمل هم کوي، علم یې حاصل کړی دی، عمل هم کوي، خلکو ته بیان هم صحیح کوي. ولیکن یو مسله ده اخلاص نه کوي، اخلاص نشته. هغه دا وایي چې ما ته دنیا حاصله شي، یا هغه دا وایي چې یاره ما ته خلک عالم وي او قاري صاحب او مولانا صاحب او مفتی صاحب تاسو ما ته دا وایي، دا عالم اوس هر څه کوي لرعاء الناس، هر څه کوي او بیا هم څه کار خراب دی که نه. نو دې وجې نه دا نیت دا ډېر ضروري دی.
بخاری هغه حدیث کوم چې ابو هريره رضی الله عنه اکثر بیانو نو به هوش بشه د یری د لاسه یرا برات لولی هغه حدیث کی خبرې داسې ده لکه الله چې دا اور لمبکې د جهنم باول وتعالى عالمان او دا مجاهدین او شهیدان او سخاوت ولا خلک دا درې قسم خلک دا ورته ورځي او باغی لمبکینو د په اسلام کې غټولو کې غټ عملونه د غدري دي نو په سخاوت ور سره روان دي په جهاد او شهادتونو ور سره روان دي او په علم ور سره روان دي نو چې دا خلک اول لمبکی نو دا ولی د دې دا کارونه د الله د پاره نو کډی رچت کار کوي کنه خو کله الله د پاره نه دي نوم تبای هم کار خراب نو د دې هر څه خیال وساتي د ځات نو کچرتا ستا دنیا غرض مقصد ده ولم يريد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغ من العلم علم انتها او مقصد بس دا چې دنیا حاصل شي نو مثلهم كمثل الذي بلکې په سوره اعراف کې راغلي دي کمثل الکلب د سپی مثال داسې عالم داسې مولا ناکار مولا چې حق خلکو ته نه بیانې او دنیا غرض کړي دی دنیا لالچ هغه غسته دی دا حق نه بیانولو دوه غټي وجې دي کمی دي یو لالچ دی بل دنیا سولو یاره د دنیا خو دی لالچ کې رااله یاره ده نو کوم عالم چې هغه لالچ لري د چانو مقتدیانو نه یا چانو هغه حق نه سی بیانو او کوم عالم چې یره لري د چانو هغه حق نشي بیانو نو دی وجنه د دې دوه سيزونو علاج خامخا پکار دی چې لالچ دین ځکه نه د عالم سړي او یره د مخلوق نه نه صرف د الله یره دی هغه حضور کې موجود نو بیا حق بیانول شي نو ګوره د سپی مثال او دې سوره الجمعه کې د خر مثال ذکر کړ دی چې هغه خلک چې تورات ول الله ورکړو او باغی باندې عمل اوس دې ځکه یو خبره هغه راشي یعنی هغه خلک چې علم حاصل کړو عمل یې نه کو جهنم کې با پکینچو باندې د غوغې لري کیږي یا کلمی به بهر راوتی او د خر په شان بچورلی نه او خلک به ته وی چې تا خو به مونږ ته خبرې کولې او د خو کارونو حکم به دې کوو د بدونو به دې منع کولې او دا ستا دا حال دی هغه به وایي د خو مې ته وی خو خپله مې نه کول او بدونو مې منع کولې خو خپله مې هغه بد کول نو دې جواز یې جهنم کې داسې قسمه یعنی احادیث چې باغی کې علم باندې د عمل نه کولو په وجه هلاکت او تباہی او سزاګانې وغیرہ ذکر نو اکثر زمونږه ټول ذهن ډایرک مولیانو ته ځي ډایرک مولیانو ته چیرې دی عمل نه کوي قرآن کې الله فعلم انه لا اله الا الله واعلم بار ذکر کوي تاسو ماته یو څه خبرو جواب راکړي داس یو مسلمان شتا اوس لکه الحمدلله علم کی صورت راشه چې هغه ته دا پته نه چې را درو ګناه غلا غیبت چغلی بهتان خلق په سټو کې مسخري کول تکبر حسد بغض خلق جنگول ناکار نمونه اوی تا غسل جادو کول دا څوک بداسي چې مثال یا دا وته پته نه چې موز نه کول ګناه ده روزه نه نیول دا ګناه ده حج در باندې فرض یو نه کې نو ګناه ده زکات فرض یو نه ورکې نو ګناه ده دا ټول عالمان دي په دې خبرو کنه دا یعنی څوک چې ځان ته امیان وي او چې کلم داسې قسم آیاتونه او حدیثونه راځي نو فورا صرف مولا ته سوچ کوي نو ځکه ته خو هم د دې علم لري کنه لکه د موز نه کول ثواب دی نه کول ګناه دی عالم او عمی دواړه په دې پوي د عالم په صرف دا فرق کی مثال هغه کې دی چې لکه سم مسائلو کې وته مخ کی چیرې کا جمع ولاړه دا
ترالی او امام رکوع کې دی نو دغه توسر رکوع کې یو ځای شوي نو دا رکعت بوشي او که ونشي دا خو یو دغه مسائل دي که اصل شی خدا دی چې مس کول فرض دي کول ثواب دی او نه کول د عذاب او ګناه دی نو دا ټول صفت نو چې علم باندې عمل نه کوي دا غي کوم سزاګان دي نو هغه بدا دي خلکو ته هم هغه حاصلي چې ډیر پوه دی او کس او بهم نه کوي هغه تم سزا ده هغه هم ګناهګار دی بیا دې ته وګورئ چې هغه حدیث همیشه یاد ساتي چې قیامت پر از خلق ورځای نه خوځېدې نه شي څو پورې 15 خبرو جواب ورني عمر دې سکی تیر کو ځواني دې سکی ځواني خاص طور عمر کې ځواني راځي خو ځواني بیا هم سپیشل تپوس کی دا غرنګ علم باندې دې څه عمل کړي دا عمل تپوس کی ور سره ته وګوره اکثر د علماو شکایتونه د مالدار خلک او دغه حدیث کې د مال په باره کې دوه تپوس راغلي من اين اکتسبه وفي ما انفقه کم ځای نه ګټلې ده او کم ځای نه خرج کړي ده نو ګرانه د مالدار اته د خود دوه سوالونه مخې ته پراته دي ځان فکر دیو جن دا مسلمانان چې آپس کې د تقسیم جوړ کړي دی کنه چې غریب مسلمان د غریب مسلمان ور دی او مالدار مسلمان د مالدار مسلمان ور دی اسی خو مسله دا ده چې هر مسلمان د مسلمان بل مسلمان ور دی خو لیکن کیږي ستاسو وګوري که بیمار شي نو کته مالدار نو ټول مالدار تعالی روان جنازه دا یو شی بل که غریب نو صرف غریبان دلته دا سیده کنه معاملات صورت دي نو د مالدارو سره ورولید او د غریبانو سره ته وایي چې غریب مسلمان د غریب مسلمان ور دی مالدار مسلمان د مالدار مسلمان هغه ور دی او دا سینه د انما المؤمنون اخوه که غریب دی که مالدار دی که هر ځای دی هغه ورولید د ایمان د وجه او د اسلام د وجه هغه پکار اخیری خبره یو کتاب دی د خطیب بغدادي رحم الله او سنن سبا اردو کې هم ملاوي او تاسو ځان ته پی ډی ایف وغیرہ هم ډاونلوډ کولی شئ دا ګوګل وغیرہ ډېر ښه کتاب دی اقتضاء العلم العمل د علم تقاضا دا ده چې عمل کوي یعنی بوټي د یو تنه لګېدلې د صرف څانګې نشته د میوه پکې نشته ده نو څه یو بوټي د دغې لپاره عمل دا او اخلاق او دا ټول پانی بوټي د څانګې او میوه د عمل کوي نو دا ضروری دی نو خسته کتاب دی کوشش وکړئ چې هغه ان شاء الله مطالعه کړئ جزاکم الله خیر اقول قولي هذا استغفر الله